علمتنا انك انت العلیم الحکیم. مخکې درسونو کې مونږ دا ویلو چې خځه او خاوند خپل کې یو مقدس رشته ده او چې کله دا د شریعت د اصول مطابق وي نو دا به ډیر وخت پورې متیږي نه متیدونه مطلب دی چې طلاق طرف ته نه ځي. او شریعت دا وایي چې کله خځه او خاوند خپل کې نکاح وشي نو دیو کمز کې لګ اختلاف رالو نو غا خاوند ته شریعت درې طریقې خودري چې درو طریقو سره دا مسله حل کوا. پهلا نمبر میں فایزوهن دیتا وعظ وکخیخی خبری وک ترغیب ورته وچلو چې دا ما کوا کا پدین بویدا نو وهجروهن فی المضاجع دمه سزا د تجویز کا چې دینه به بستر ته جدا کی. بستری جدا کیدو دا مطلب نه چې خاوند یو کور کې او کور ولې بل کور کې په یو کمره کې به کور ولا نه کټ ځان ته جدا کی دی دویمه سزا ده. دې سره وګوري چې دا کور ولا ټیک شو کا ټیک نشو کدی سره را راس باندې را نشي نه به دریم حکم کړی دی وضربوهن اوس ودا کوتک نه لوړ نه کاره خو والو کې به شریعت ته حد مقرر کړی چې د سیوال چې هغه سره غ پیلاس مات نشي وینه بدن نه لاړ نشي یعنی استاد وال تعذيب د پروي تعذيب د پر نه وي. تعذيب څه ته وایي؟ تعذيب دې ته وایي چې کې استغفار غصه شامل شي چې زه د بدل واخلم نو دا خبرې راته کوي دا تعذيب دی. او تعذيب دې ته چې دا وال دې د پرې چې دا ادب زده کی دا جایز دی. هغه یو مثال باندې تاسو ځان پوي کې دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ واقعا تاسو ډیرو پړاو کړی دی تبلیغ المرګری بینی چې کافری رو ورزول ورته زبا کوم د قتلوم د هغه ورته توکانې په د مخ باندې واچولې پرې خو وې ته ما باندې غالب شوې قتل اندر تاسو خو مرد ولینه کان قتل د ولینه کو وې مخکې مالا د پر قتل ولې خو چې توکانې د واچولې نه ما غوسه شامل شو الله رضا ختم او زکم پرې خو دا اوس تعذيب دي کې خپل انتقامي جذبه چې کله راشي نه دا بیا شریعت نه خوخي. بیا خزي وخون چې کله ژوندۍ خپل کې بیا نه جوړیږي نه شریعت وی چې د سکارو کا یو سړی د خزي کور نه کا یو سړی د خوان کور نه کا دوی خپل کې دا کینی خپل کې جوړ کی بار د جرګه نه زی ٹھیک ده کنه دا شریعت وی زه نه وایم نه ځکه وی چې حکم من اهلها وحکم من اهلی یعنی یو د خزي کور نه یو د نرینا کور نه کاغه سران جوړه نشوا نو بار ولا جرګه په کې کیناسته کاغه سره الکیدان خبره ده کاغه سره حل نشوا نو بیا د خبره اخیری طلاق ته لاړ شي. طلاق به مجبور بیا شریعت تاسو ته ما ویلو چې طلاق کې انسان سره د هر سړي سره درو طلاق او اختیار دی. یو وچی خیر دی چانس شته دو وچی چانس شته خو کدرې واچولو بیا غیر پر یو اوږد پروسس دی. کم سړی خپل خزې ته درې طلاق واچي الله دینه کې هغه به عدت تیر کی عدت د بعد په بل ځای کې نکاح کی بیا به خوندونه شری ضرورت پوره کی بیا ورته غا طلاق واچي بیا به درو میاشتو بعد دی خوند سره دوباره نکاح تړلی شي. اخیره چې کم درس مونږ ویلو هغه مونږ حلالي او د تحلیل په باره کې ویلو. نن کم درس دی د تنسیخ نکاح سره دی. تنسیخ نکاح دې ته ویل کیږي چې نکاح ختم کړي شي. کله کله دسی وشي چې خاوند دا نه غواړي چې زدي خزه ته طلاق ورکړي او خزه دا غواړي چې زدي خاوند نه جدا شي. نه کم حالتونو کې خزه ته دا اختیار شته کم حالتونو کې نشته دی هغه دی او دا کار بیا عدالت کې دلته خو شری نظام شته نه لاړ میکالي قانون دی نه های کورټ یا سپری کورټ یا سیشن جج ته چې کیس لاړ شي نه بیا هغه فیملی کورټ کې اکیس چلیږي بیا څه وخت نه پس بیا هغه د تنسیخ نکاح ډیګري ورکی نشي د تنسیخ نکاح ډیګري ورکی هغه څه شریعت څخه هغه بنن سبق کی وایو د سې ډیر شوی دی عدالت ورته تنسیخ نکاح ډیګري ورکی نه بعضو حالتونو کې د عدالت د ډیګري ورکول ټیک دی خزه بل ځکه نکاح کول شي او بعضو صورتونو کې دا ټیک نه دی خو چون کې موږ دلته نظام شتانه شری نظام انګريز قانون دی نو ځکه موږ وی کاغه جج فیصله وکړي نه ټیک ته گنجائش پکې جوړیږي او خپل صورتونه دي. نکاح نه پس د شریعت طرف نه خزه او خون باندې دا لازمه ده چې خپل وس مطابق د شریع احکاماتو خیال وساتي او ژوندۍ د تیری. خو کله کله د سی وشي چې خزه او خون منځ کې د سي حالات پیدا شي چې هغه خپل کې د ژوندۍ تیرول ګران شي نه په دې صورت کې طلاق یا خلا ولا لار اختیارول شي. تاسو ما طلاق ورن تفصیلی بحث کړی دی او یاد به درته سي نه وي ټیک ته کنه تاسو پرونی خبر نه یاد نه اتیر کول خبرې سي یاد وي او خلا ستوي غم درته وی او بهرل ک بیا چا مسله پوی نه مانه بیا تاسو کې زمون کار دا دینو ځکه لکه دی موبایل باندې واتس اپ کې جوابونه کوو ماته خلک وی شرط یار یو ته انفرادي ولی ورکې مل بزا زموږه ذمہ داری ده دا به کو ان شاء الله ها نفقین نقطه نظر سره خله چې کوم کیږي د خزي خان پر زماني سره کیږي
خله دې ته ویل کېږي چې ښځه خاوند ته ده ووایي چې تا ما ته کم د 9 تولې 10 تولې مهر راکوې تا ما راکړه خو ما ته طلاق راکړه دې ته خله وایي. اوس په دې پوه شو. یا ښځه ورته ده ووایي چې 10 تولې مهر کې ته ما ته سونه راکوې 15 تولې درته معاف دي د 15 درته راکړه خو طلاق راکړه یعنی مال په بدل کې چې کله طلاق شي هغه ته خله وایي. په اسانو طریقو الفاظ مې پوه شو. خو دې کې شرط دا دی چې خاوند راضي وي ښځه راضي وي. خلې دپاره دواړو رضامندي شرط ده چې ښځه ورته وایي چې خیر دی زه مهر نه غواړم خو طلاق راکړه او خاوند ورته وایي چې او زه مهر نه درکوم خو طلاق درکوم نه دا ټیک دی. اوس پوه شوې دې کې دواړو رضامندي شرط ده. خو طلاق کې یو سړی د بل سړي په ساري طلاق نشي ورکولی. لکه اوس مثال په طور باندې پلار لګیا شي زوی ته وایي چې تا ښځه ما طلاق ورکړی کور والا د پلار کور ته ولېږه خیر خو دی خاوند یې زوی دی او طلاق ورته پلار ورکړی دی ته کوم ځای نه راغلی ته کوم پټي مولی. اوس په دې باندې پوه شوې همدغرانګې دا طلاق نه بل څوک فسخ کوی شي نی پلار ختمولی شي نی قانون ختمولی شي نی جرګې والا ختمولی شي. طلاق د ښځې د نکاح د ښځې او خاوند منځ کې دومره مضبوطه رشته ده چې پلار یې نشي ختمولی جرګې یې نشي ختمولی قانون یې نشي ختمولی او نی د دنیا بل یو سړی ختمولی شي. البته بعضو صورتونو کې قاضي ته اختیار دی. قاضي نه زما مراد جج سیشن جج یا چې سپریم کورټ ته سپریم کورټ جج وي او که د های کورټ جج وي. پهله صورت کې دا چې کله خاوند نمرد وي. نمر نه دا مطلب چې هغه د خپلې ښځې شرعي ضرورت نشي پوره کولی. ولې چې ښځې ډېر حقوقو کې یو حق دا هم دی چې خاوند به د شپې هغې ضرورت پوره کوي خو خاوند بیمار دی یا بل څه وجه ده خپلې کور والا شرعي ضرورت نشي پوره کولی. دویم دا چې خاوند لیونی وي. اوس چې کله لیونی شو نو دې طلاق خو کېږي نه اوس په ورته عدالت طلاق راشي. دریم چې کله خاوند خپله ښځه نه ساتي او نه طلاق ورکوي دا ډېره غټه مسله ده. داسې خاوند ته شریعت په اصطلاح کې متعنت ویلی کېږي. پوه شو په دې خبره باندې چې نی طلاق ورکوي چې بس خلاصه شي بل ځای کې زندګي تېره کړي او نی ساتي چې ورته نه نفقه خرچه ورکوي. که داسې صورت کې عدالت د خاوند طرف نه طلاق واچي نه ټیک دی. څلورم صورت چې خاوند بالکل لاپته وي دې د شریعت په اصطلاح کې مفقود الخبر وي دا به سبا وایو. یو سړی ورک دی 25 کاله وشو 10 کاله وشو مړ ژوندی ورک دی دې ښځه به څه کوي ټول عمر خو به ته نشي کېناستلی. زمونږ د انګو کې وایي مسله ده شو 2009 کې خاوند شیعه سني جګړې کې چېرته بېدرکه شوی و بیا ښځه وه نو بیا یې وراره و که څه داسې کیسه وایي مونږ یې کول غواړو رشته بیا مونږ ته راغلي مونږ ورته فتوا بیا ورکړه. بیا چې کوم هغه ښځې خاندان ولو غار ولو چې تاسو مونږ نه تپوس نه دی کړی مړ چې ښځه ورسره نکاح کوي نه ستا تپوس ضرورت. اور عجیبه خبره ده چې ښځې عمر 40 سال او د هلک عمر 23 سال او که 22 سال هغه ته ما وویل دا خو جینۍ ته نه ډېره مشره نه دی وي دی نه بس خپله چې نکاح کول غواړو نه هغه دپاره شریعت یو خپل اصول مقرر کړي دي اب سبا درته راشي انشاءالله. پنځم نمبر باندې دا چې خاوند ورک وي غیب وي خو ورک نه وي. ټیک ده که نه دا وي کله کله خاوند بس لاړ شي مړ ژوندی ورک یو خدای چې پتې ولګي چې پتې نه لګي چې مړ دی که ژوندی دی او یو دا چې غایب شي مرګ او د ژوند ځان له خبره ده. خو کله کله وي داسې زموږ د خلک وي دلته کې بعض زما دلته یو ملګری دی هغه وایي چې زما ورور 2.5 کاله وشو کور نه وتلی دی او یو ځل ما نمبر ټریس کو کراچۍ کې بیا نمبر ټریس کو لاهور کې اوسي سره پته نه لګي بل چا په نمبرو شناختی کارت باندې نمبر یې کولو کړي دي. نه داسې سړي ته غایب ویلی کېږي. دې کې هر یو والا تفصیل بعد کې را روان دی بیا هم هلته پوهوم انشاءالله. خو دغه شیزونه داسې دي د کم 15 ذکر کړی شو چې دا د شریعت د نکاح د کم بنیادي مقاصد دي دغه خلاف دي. یعنی ښځه دا غواړي چې خاوند ما سره وي او زما شرعي ضرورتونه پوره کړي او دا شته نه دي. او بیا بعضې ټایم کې داسې وي چې عدالت او قاضي په زور باندې خاوند نه یو شیز راخیستلی شي. لکه مثال په طور باندې ښځه لاړه عدالت کې کیس دایر کو چې خاوند ما ته د میاشتې خرچه نه راکړي نه عدالت بیا په دې خاوند باندې لازم کړي چې هر میاشت ورته 10,000 15,000 روپۍ ورکړي. دا عدالت په زور کولی شي. بعضې اختیارات عدالت ته او قاضي ته شریعت ورکړي دي. خو کله کله داسې وي چې خاوند د هغه حقوق د ادایګي نه عاجزه وي نه قانون او قاضي بیا په طلاق باندې مجبوره کړي. بعضو صورتونو کې عدالت ورته ده وایي دي خاوند ته چې شابه ته دې خپلې ښځې ته طلاق واچو که نه خیر ده نشته. حالات داسې وي دا عدالت کولی شي. اور که چېرې هغه بیا انکار وکړي خاوند چې نه زه طلاق نه اچوم نه دا تفریق او جدي بیا عدالت راوستلی شي قاضي کولی شي. دا قاضي ته او عدالت ته شریعت اختیار ورکړی دی. خو بیا هم که چېرې خاوند دا نه غواړي چې د ښځه مانه آزاده شي هغه باوجود د ښځه لاړه شي عدالت کې کیس دایر کړي او عدالت ورته تنسیخ نکاح ډیګري ورکړي. نه قانونا خو دا آزاده شوه د قانون مطابق خو شرعاً دا آزاده نه ده بل څه کې دا نکاح
نشي کولای. بعد کې درته زه بیا یو مسله بیانوم بیا تاسو پوه شئ په هغې باندې. بل عنوان دا دی چې کم سړی عینین وي نمرد وي یعنی خپلې کور والا شرعي ضرورت نشي پوره کولی دغه د نکاح فسخ څه حکم دی؟ نو فقهاو دا لیکلي دي چې کم سړی خپلې کور والا سره په جما باندې قدرت نه لري هغې سره خپل شرعي ضرورت نشي پوره کولی یا د بیماري وجې نه یا د ضعف وجې نه اور یا د بوډاوالي وجې نه اور یا د دې وجې نه چا ورباندې جادو کړی وي. ګوره جادو سره دا چیز متاثره کېږي داسې مونږ ته ډېر مسایل راغلي دي. یو میاشت پرې خاوند خپلې کور والا سره شرعي ضرورت ځکه نشي پوره کولی چې هغه باندې چا سیر اور اثر وي جادو وي ورباندې. بیا هغې دپاره عاملین چې کم صحیح عامل وي اکو بکو نه د پیسو والا هغه درته یا څه دم کي یا د خپل اعمال دي چې هغو کې بیا الله پاک صحت نصیب کړي. نو په دې صورتونو کې دې ته شریعت په اصطلاح کې عینین اور نمرد ویلی کېږي. اور که یو سړی داسې دی چې بعضو ښځو سره خپل شرعي ضرورت پوره کوی شي اور بعضو سره نشي کولی نو چې کمې ښځې سره د خپل شرعي ضرورت نشي پوره کولی هغې په حق کې دا نمرد دی نو شریعت ورته بیا د عینین حکم لګولی دی بیا به عدالت فیصله کوي. اوس د دوی منځ کې د نکاح فسخ کولو طریقې کار به څه وي؟ دا ښځه به خپله معامله د قاضي په عدالت کې پیش کړي. قاضي به د خاوند نه تپوس وکړي که چېرې هغه په خپله باندې اقرار وکړو چې ټیک دی ما دې ښځې سره واده شوی دی میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې وشي خو ما دې نه خپل شرعي ضرورت نه دی پوره کړی زه بیمار یم یا نشم کولی چې هر څه وجه ده که اقرار وکړي نو بیا به قاضي ورته وایي چې ښه ته داسې کار وکړه یو کال تا ته ټایم شو یو کال کې ته خپل علاج وکړه ډاکټر نه کوې طبیب نه کوې حکیم نه کوې هیمیوپیتھک علاج کوې ایلوپیتھک کوې کم یې علاج وکړه کال علاج وکړه هغې د بعد به بیا مونږ فیصله کوو. که چېرې دا سړی اقرار ونه کړي یعنی دا وایي چې ښځه وایي چې نه ما شرعي ضرورت یې نه دی پوره کړی دا خاوند چې نه ما پوره کړی دی نو بیا به څه کوو؟ په دې صورت کې به چې کومه ښځه ده بیا به هغې ته کتلی کېږي. ولې ښځې 2 صورتونه تاسو ته ما ویلي دي یوه ده باکره او یو ده صیبه. صیبه هغې ته ویلی کېږي چې هغې سره خاوند یو ځل کوروالی کړی وي اور باکره دې ته وي چې هغې نه خاوند خپل شرعي ضرورت پوره کړی نه وي. که چېرې د زنانه باکره وه په دې صورت کې نو بیا به د صیبه وه نو بیا دې صورت کې به د خاوند والا چې کومه خبره ده هغه منلی کېږي. اور که چېرې مثال په طور باندې داسې ښځه وه چې هغې سره کوروالی نه دی کړی شوی نو بیا یو ښځه یا 2 ښځه ګوهي ورکړي او یا خاوند د قسم اوچتولو نه انکار وکړي نو بیا به قاضي په دې صورت کې د خاوند ته 1 کال ټایم وکړي. دا 1 کال ټایم شریعت ولې مقرر کړی دی باندې ځان پوه کړي. مونږ کال کې 4 موسمونه دي موسم سرما موسم ګرما موسم بهار او موسم خزان. بعضې ټایم کې داسې وي چې انسان یو موسم کې هسې طبیعت خراب وي دا بعضې خلکو کې ګرمۍ کې طبیعت خراب وي چې خبرې ورسره کوي به جګړې ته تیار نه شي او یو سړی ژمي کې بېسوره وي چې خبرې ورسره کوي ګریوان ته لاس اچي. نه شریعت ورته دا 4 موسمونه ورکړو چې د 4 موسمونو کې یو موسم کې خو به دا ټیک شي که نه کېدای شي خپل کور والا شرعي ضرورت پوره کړي. خو که کال کې یو ځلي خپل کور والا شرعي ضرورت پوره کړو د ښځه بیا د طلاق مطالبه ورنه نشي کولی کال کې یو ځل. خو که کال پوره شو او هغه د بعد د خپل کور والا شرعي ضرورت پوره نه کو نو اوس په د قاضي د دواړو منځ کې جدایي راولي. دې خاوند ته به وایي چې د ښځې ضرورت خو ته نشي پوره کولی کال ټایم هم درکړو علاجونه ده وکړو نو معلومیږي دا چې ته بیمار یې او ته د نکاح صلاحیت نه لرې نه خاوند به د دوی منځ کې جدایي راولي او دې ته طلاق باین ویلی کېږي شریعت په اصطلاح کې دا به طلاق باین شي. دې سره سره په دې خبره باندې هم ځان پوهې کړي چې کله قاضي د ښځې او خاوند منځ کې جدایي راوستله نو بیا به دې ته کتلی کېږي چې د ښځې او خاوند خپله کې خلوت صحیحه کړی که نه دی کړی لږ په دې باندې ځان پوهې کړي. خلوت صحیحه دې ته ویلی کېږي چې ښځه خپل ځان پوره د خاوند ته حواله کړي خو خاوند ونه خپل شرعي ضرورت پوره نه کړي دې ته خلوت صحیحه ویلی کېږي. که چېرې د ښځې او خاوند منځ کې خلوت صحیحه شوې وه بیا جدایي راغله نو اوس به ښځې ته پوره مهر ورکړي. ولې ښځه خو دې کې قصورواره نه ده که ښځې خو خپل ځان خاوند ته حواله کړی دی خو خاوند طرف نه کمزورتیا ده نو پوره مهر به ورکړي. اور که خلوت صحیحه نه وه شوي نو بیا به دې ته کتلی کېږي که چېرې مهر مقرر کړی نو بیا به ورته نصف مهر ورکړي اور که مهر یې نو مقرر کړی نو بیا ورباندې متعه لازمه ده. متعه ما تاسو ته ویلي چې یو جوړ کپړې به بیا خپلې کور والا ته ورکړي. او دې خبره باندې هم ځان پوهې کړي. خنثی چې کوم ته موږ خپل اصطلاح کې نرخزی وایو اور خسی دې ته ویلی کېږي چې خپل ټیسټس د کم خصوصیتین دي د دې رګونه کټ کړي. نن سبا دا علاج عام طور باندې کېږي دا زموږ د کم ایجوکیټډ طبقه د الله دې اسانه کړي دې چې کله 3-4-5 بچي وشي بیا ډاکټر ته لاړ شي
چې جی زما درګونه کړکه چې ما نور بچی نه پیدا کی. دا شریعت په دغه کې دیتا نسبندی ویل کی دا حرامه ده. انسان ته د خپل اعضاء او بیکار کولو اجازه شریعت نه دی ورکړي. څنګه ځان غوږ پرې کول دا کول شي، ژبه پرې کول شي، ځان نشي کولای. اندا غرنګ خپل بدن کې د اعضاء معطل کول چې دا کار نه کوي ما پوری وی دا شریعت شرن ټیک نه دی. اور یا شیخ کبیر ډیر عمر ولا سړی دی، 89 سال عمر دی، کورولی قدرت نشته، دا هم په دې کې شامل دي. کچری د دې کور والا عدالت کې کیس دایر کو نو عدالت په طبيعه کال ټایم ورکی دی خصیته هم یعنی نه خصیته اور د چې کم خصیده ځان رګونی کټکړی ځانته دا سړی شو. اور یا ډیر ضعیف دی، هغه ته به کال ټایم ورکی کا کال کې خبرې کور والا شری ضرورت یو ځل پورا کو ټیک ته او کني بیا خځه او خون منس کې عدالت بیا هم جدای راولي. مجنون څه حکم دی؟ دا ډیره غټه مسله ده. بعضی ټایم کې د سی وشي چې دا جینې کور والا دا بعضی کم کلی صرف دې ته وګوري چې دا سړی مالدار دی اورلته پلازا دا اسلام آباد کې کور دی اور پېښور کې بنگلې دی بیا ورته رشتہ ورکی چې ورسته تحقیقاتو کې خوند دی لیوانه وي. اوس په دې سره خځه خو دې کې کوسوار نه ده کنه، د خځې پلار دا غول خوړلې دي چې لیوانی ته خپل لور ورکړي ده. ندیو جن شریعت درته دا وایي چې دې کې ډېر زیات احتیاط کې. د سیمه ته ډېر مسلې راغلي. ما دی یو مسله د صوابین راغلی و اور هغه رشتہ د هنګونه کړیو چرته کالج کې خبره کې پاتیو میډیکل کالج کې بس پر کې بیا ملګری ته دا بوای فرند ګرل فرند دا غول نن سبا ډیر دي نغه نه بیا لو میریج کړه. ورسته به پته ولګی چې دا کم ډاکټر دی دا منټلی ټیک نه دی او پته نشته یو 25 تلکونی چولیو. نو مورته چې موږ دې باندې فتوا نشو ورکولای چې دا طلاق شوی کنه دي شوی. موږ ته میډیکل ریپورت پکار دی. دا ډاکټر ته وخت چې ډاکټر موږ ته میډیکل ریپورت کې دارا کې چاو د لیوانه دی نه بیا ټیک دی به طلاق نه شوی. بیا یو تکړه ډاکټر وو هغه ماته خیر ټول سبق آیرلند کې کا هالند کې بار ویل هغه به میډیکل ریپورت موږ ته راوړو هغه کې دا لیکلو چې دا اوس دی وخت کې دی دا د علاج شروع دی او دا منټلی ټیک نه دی. نو د لیوانی طلاق کیږي نه د کې د خزه مجبوری چې دا به عدالت تزي عدالت نه بیا تنسیخ نکاح ډیګری راخلی. نه د مجنون والا مجنون مطلب لیوانه آیا دی خزه کړ عدالت تلاړه کیسی دایر کو چې زدي خاون نه ځان خلاصول غواړم دی سو حکم دی. نه امام محمد رحمت الله علیه دا لیکلی چې دی خزه ته دا حق حاصل دی چې قاضي سره درخواست دایر کی اور غیته دا وی چې زدي خاون نه جدي غواړم دا زما خاون لیوانه دی. خود لیوان توب د خاون والا دی درجی وی چې یا خود دی درجی لیوانه دی چې خزه دې سره زندگی نشي تیرولای اور یا دا چې دا خطر ده خزه دا چې ما قتل لګي ولی لیوانه سره په دې نه کوي چې دا مخبل لیکه پراده دې گزار کی د سړي ونی دي قتلونه کړی دي. نه په دې صورت کې دا خزه بیا عدالت کې کیس دایر کولی شي. البته که د لیوان توپ د سې دی کله وی کله نه وی بعضی وی د سې لیوانه بعضی ټایم کې ور باندې چپاره شي به دماغ کار نه کی. نو هغه کې شریعت ورته دا وی چې کله دا خزه د نیم لیوانی ده چې کله لیوانه وی کله ټیک وی عدالت کې کیس دایر کی. نو عدالت په دا کاروږي چې د لیوانه برو غړي کله لیوانه نه لیوانی پلار یا خاندان دا برو غړي ته وی چې یو کال ټایم دیتا سره دې سړی ټیټ علاج وکا چې دا ټیک کال علاج کې کچره غا ټیک شو. نو په دې صورت کې بیا دا خزه دا مطالبه کول چې زه دې خاون نه جدایي غواړم دا ټیک نه ده ولی چې خاون دې ټیک شو علاج وکړو. اور کچره کال علاج باوجود خاون دې ټیک نشو نو بیا به شریعت دی خزه ته اختیار ورکړي چې آیا دی خاون سره اوس ته وخت رول غواړي کنه غواړي قاضي به ونه تاسو کچره خزي ویلو چې زما خاون د لیوانه وي خو زو سره بیا ژوندۍ تیرو نه د خزه بور سره موږ څه کار دی چې غور سره ژوندۍ تیری خو که غویلو چې نه زور سره نور ژوندۍ نشم تیرولې نه خاون به د قاضي به د ادوارو منځ کې جدایي راوړي او دې ته فسخه نکاح ویل کیږي. ګوره یو دوه شیزونه دي باندې لګزان پوي کی یو دی فسخه نکاح اور یو دی طلاق دی کې فرق دی. یو فرق دی ادوارو منځ کې دا دی چې طلاق د خاوند په اختیار سره کیږي الفاظ مخ خاوند استعمالي د دې کې د لیوانه د سر خړلې دا طلاق ټکی باندې نه پويږي. اوس پس کو نه دا غزه کې خاوند کنه غوړي بیا به عدالت ورته طلاق عدالت په دغه منځ کې جدایي راولي نه چې عدالت کوم جدایي راولي غته فسخ نکاح ویل کیږي. فسخ نکاح پښتو کې اسانه معنا دا ده چې ترشنا اسوي بیا د سره کسه دی یو شی بالکل ختم کړی چې د سیده لکه دوه منځ کې سره نکاح شوی نه دی. یو فرق پکې دا غلي دویم فرق دا دی چې طلاق د پر کې دی شي سبب وی نه وي
کله کله داسې وشي چې خاوند د ښځې نه تنګ وي طلاق واچي، او کله کله داسې وشي چې ښځې هېڅ ګناه نه وي خاوند ورته طلاق واچي. او فسخ نکاح کې سبب پکار دی، یعنی چې کله د قاضي یا عدالت نکاح د ښځې او خاوند منځ کې ختموي، هغه کې خامخا سبب پکار دی. یا خاوند لیونی دی یا خاوند خپل شرعي ضرورت نشي پوره کولی، کال ټایم پوره شو، نو سبب شته، بیا به د دواړو منځ کې جدایي راولي. او که چېرې دغه شی سبب نه وي بیا د فسخ نکاح نشي کولی. دلته کې یو دوه مسلې تاسو ته بیانوم، معاشرې کې داسې هم کېږي. یو سوال یې دا ذکر کړی دی چې یو سړي فتوا سوال لیکلی دی مفتي ته چې ما ښځه پلار کور ته لاړه ښه خوشحالي سره، او بیا چې کله هلته لاړه نو ناراضګي اظهار یې وکړو چې زه تا نه خفه یم، او ما ورته دا ویلو چې زه ستا خرچه هم برداشت کوم، تا ما باندې کم حقوق دي غان در کوم. البته زما کور والا چې کومه وه دې لیکلي دي چې هغې به پردې کې کوتاهي کوله، نه هغې باندې به ما ورسره سختي کوله. د ښځه چې پلار کور ته لاړه په دې خبرې خفه وه چې ته ما باندې د پردې پابندي ولې کوي. بیا د ښځه لاړه عدالت کې کیس دایر کو چې زه دا دې خاوند نه ازادي غواړم. وی جج ما په مخ کې ما نه هېڅ تپوس ونه کو اور تنسیخ نکاح ډیګري د ښځې ته ورکړه. تنسیخ نکاح ډیګري یو 14 صفحې ډیګري وي. الله دې زموږ ستاسو ټولو حفاظت وکړي، او چې عدالت ته لاړ شي نو یو پرپړه درته درکوي، یو 14 صفحې وي تقریبا. بیا هغه کې تاریخونه دې تاریخ باندې بیا سمن خاوند پسې جاري شي، پوره یو کیسه کتاره وي. نی خاوند یې لیکلي چې ما ورته طلاق نه دی ورکړی، او ما چې کم خپل ستر کور ولدي هغه ما نه تپوس نه دی کړی، او زما د ښځې نکاح بل ځای کې کړی دی. په دا سوال باندې پوه شوي؟ دا یو سائل سوال لیکلی دی مفتي ته. ورته جواب کې لیکلی دي چې که چېرې د خاوند د شرعي احکامو مطابق باقاعدګي سره خپله کور والا ځان سره ساتل غواړي او د هغې حقوقو ادایګي کې هېڅ قسمه غفلت نه کوي، هغې باوجود د ښځه د نکاح خاوند یې ساتنه غواړي، خاوند ورته حق ورکوي، خاوند یې دا نه غواړي چې دا ما نه جدا شي، هغه باوجود ښځه وایي چې نه ما ته د ازادي میلاو شي، اگر چې ورته عدالت تنسیخ نکاح ډیګري ورکړه دا معتبر نه ده. په دې صورت کې دا ښځه شرن بدستور د اول خاوند په نکاح کې ده، لہذا چې دویم کم نکاح کړی دا شرن حرام دی. په دې خبره باندې ځان پوه کړي. یو ښځې ته دوه ځای کې نکاح کول څه دي؟ حرام دي. یو خاوند سره زندگی تیري. او چې کله د اول خاوند نه غواړي چې دا ما نه آزاده شي، هغې باوجود هغې د عدالت په زور باندې د جج په زور باندې ځان آزاد کړی دی، نه دا د اول خاوند نکاح نه ده وتلي، چې غیر نکاح نه وتلي، بل ځای کې کم نکاح کړی دی، هغه سوچه حرام دی. دویم یو مفتي سوال لیکلی دی، بلکې دا ښځې لیکلی دی چې زه یو هیمیوپیتھک ډاکټر یم او ما خاوند میډیکل ډاکټر دی، او زمونږ د نکاح 15 کاله وشو، هغې کې ما ته الله پاک یوه لور هم راکړه. بیا چې کله ما سره نکاح نه پس زما خاوند بل ځای کې دویم واده وکړو، او یو کال پورې تقریبا ما ته به راتلو، خو هغه د بعدې بلکل ما سره تعلق ختم کړی دی، او ما ته وایي چې نه طلاق در کوم او نه خوله او نه د خرچه منم، خپله خرچه په خپله باندې کوه. وی بیا ما ته څه مودې نه پس اطلاع میلاو شو چې خاوند د سعودي عرب ته تللی دی، او هلته کې ځان سره کور والا بوتلي، اوس یې نه ما سره څه تعلق شته دی، او زه چې کله پلار ته لاړ شم، یعنې چې زما کم خاوند کور والا دي هغو ته زه لاړ شم، نو هغو خبره ګول مول کې ما ته صفه نه دې وجوهاتو وجې نه ما کور ته رابطه وکړه، او هغه ځای نه ما خاوند پسې بار بار اطلاع وشوه چې ته کور ته راشه، دا کیس ته راشه، خو کیس ته هغه سماعت ته نه دی راغلی. هغه د بعد یو کال د بعد کوټ ما ته تنسیخي نکاح ډیګري راکړه، نه آیا دا کاغذونه چې کوم ما ته خپله خرچه اوچته کړې ده، او نه طلاق ورکړي او نه خولې ته تیار دی، نه په دې صورت کې دا ظالم دی چې هغې د شریعت په اصطلاح کې متعنت ویلی کېږي. نه په دې صورت کې کومه ډیګري دې صورت کې کم د ښځې عدالت ته رجوع کړي دی، ټیک فیصله کړي، اور که واقعي عدالت خپل وسعت مطابق پورا تحقیق کړی وي، اور خاوند یې څو ځل به طور متولو او ته راشه دلته موږ ته کوارټ کې نکاح وتړه، بس ما ورته ویل ټیک دی تاسو راشئ، زه د مدرسې کې انتظار کوم. حسین ته ما هسې دا خبره راغله چې د کوارټ کې دومره علما نشته چې دا ما ته ټلیفون کوي، به دې خبرې ما هسې ذهن کې یو، نه ما ورپسې فورا دوباره ټلیفون وکړو، ململګري هسې یو تپوس مل ما پسې رانه شي او دا نکاح موږ نشو تړلی. نه دغه شی کله کله مسایل وي، نه چې کله عدالت تنسیخ نکاح ډیګري ورکړي، هغې د بعد به بیا ښځه 3 میاشتې عدت تېر کړي، 3 میاشتې